سنه خبره شوی سارو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړ امام ابو داود رحمه الله روایت کړی د انس رضی الله تعالی عنہ وقال قدم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم چکل مدینه منوره ته تشریف راوړ رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله ولید چې دوره د خوشحالي کوي فقال هذا نور دي دا دوره د تاسو څخه دی ورته سیب دا په جاهلیت کې بده کې لوبي مو وکولې د خوشحالي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الله رب عزت دا تاسو لا د دین په غوړه زبانه بدل کړی دي چې یو ورځ د غټ اختر د بل ورځ د وړوکی اختر مون د اختر چې دا واجب دي او عموما دا مون چې دا پتیزه کې چې ورکړه روحي پدې کې د نور موضوع په بدلکی اغین علاوه دا غیر په پرتله باندې پدې کې تکبیرات زائده ورته خلق او بس د دې بیا خو دی نو ټول خبره زده چې د امونز د اختر په چا واجب دی په چا چې د جمعې مونږ فرض دی په هغه د اختر مونږ واجب خلاصه دا چې په روغ رمټ سړي باندې چې آزاد وي غلام نه مقیم وي مسافر نه چلتا کرتا مسافر او لیدون کی وی ړوند وی په امن باندې وی به امن نه وی او دې قدرت لري په تک باندې د غیګاتا د منځزه نو دې د باندې د اختر مونږ د لازمي دي د اختر مونږ کوي اوس که یو باندې د اختر مونږ نشته وی بس صحیح ده مونږ وشو د اختر د منځ لپاره څه شرایط څنګه چې دغه یعنی بچا باندې واجب دي هغه کس به مونږ کوي بیا د اختر د مونږ په کله صحیح کیږي په کوم ځای کې به صحیح کیږي نو هغه د لپاره څه شرایط دي یو شرط ولدان چې مصر و بناو مصر او د هغه خاریه او د هغه بناګانې یې چا کې راځي یا غټ کړي په هغه کې به د اختر مونږ بل چې دی بادشاہ او دا غنای مطلب دا علوی سے بیا عمران خان دی بچا کوي کدی نشو ورکول بیا د خیر شیخ رشید ورکوي شیخ رشید نشو ورکول بیا بداسه پردا بسیدا سره د څومره لچا سوکې غټه دومره بچی باغ باندې لازم واري اخره کې بیا یې مینه بیا راځي چې د بچی مفتی سے راځي چې د مولانا صاحب راځي چې کوي مینه او چې دا یو نه خلاص شيو دا هغه د طرف اجازه وي نو بیا یې ارته کوي عالم چې دی یا چې دی یو علاقه کې مشر عالم وغیرہ هغه چې څومره شخصیت ورکوي څومره دوی باندې او څومره په یو ځان لځه کې یو ټول خلک هغه ته راځي نو دومره بهتره ده چې د مسلمانانو اجتماعیت دا راښکاره شي بل چې کوم ځای کې مونږ کېږي نو هغې لپاره اجتماع شرط دی دا به پکې نه چې وایي ته ډولګي وې ته به پرې نه راځې ها ته چې دې ګاډۍ کې ته به نه راځې ستا د هغه د ګناه سره څه کار نشته ته پلانکي کار کوې ته د پلانکي نسب سره تعلق ساتې نو ته به نه راځې په جومات کې د وقف ورسیز کې اذن عام شرط دی الاذن العام هغه کې په جماعت کې او په دې سیستم کې دا چې دا کیسې نه چلیږي چې دا زما والا جماعت دی دې ته په زما والا باندې راځي دا بل باندې راځي دا کیسې په وقف سیستم کې نه چلیږي په لار کې نه چلیږي چې کمالار وقف شو په جماعت او په ایدا کې خود سره نه چلیږي نو خبره ده چې په کوم ځای کې عام اجازه وي هر باندې تلی شي نو البته به اختر مو بیا کی او کنه کوم ځای کې وي چې ټانکی دې نه راځي ډیګري دې نه راځي دا د فرض منځونو خزان لګي سره او یا چې مخکې چا وقف کړی هغه ځان لګي سره او کو چا ورته شرایط لګو چې ټانکی نسب پر راځي بل بن راځي ټانکی کس پر راځي بل بن راځي یا مالدار پر راځي بل بن راځي نو په هغه ځای کې بیا د اختر مسله اختر یې د اختر مونږ بیا لګي الجماعت جماعت ولا شرط
او چې خاریه شي یا غټ کلي شي نو بس هغې کې جماعت لپاره یو امام او یو ورسره بل بندۍ به زده کاندي دا به د اختر لمونځ وخت دی چې دی هغه د سهارې چې کله د ور راوخېږي او د یو نیزې برابر راوچت شي تر زواله پورې د اختر د لمانځه ټیم دې پورې دې لمونځ کولی شي دې پورې به د اختر لمونځ لومبنۍ اوس په لومبنۍ ورځ باندې څه مسله نه وي بیا به لمونځ په دغه ورځ باندې کوي خو که څه مسله راغله وی چې به د هغې د ودې لمونځ درسره نه شي کولی مثلا اطلاع راغله چې کوم ځای کې دا خلک راجمع کېږي په هغه ځایونو کې الله دې نه کړي بمونه ښخ شوي اوس لمونځ نه شي کولی نو بیا دغه لمونځ چې ایسار شه تر غرمې پورې زواله پورې چې کله زوال څنګه وشو قرباني به حلالۍ او لمونځ به د اختر بیا سبا کړي خو که چېرته حالیه وي یا غټ کلي وي چې د اختر لمونځ په خلکو لازمي وي دې کې قرباني چا د اختر د لمانځه نه وړاندې حلاله کړه نو قرباني یې نه کېږي دوباره به یې کوي او که نه باندې وي چېرته پای د اختر لمونځ نه وي یو وي دوه کوره وي درې وي یا واړه هلکې وي د اختر لمونځ پې نه وي نو په هغې باندې که د اختر د لمانځه نه مخکې صبح صادق پسې قرباني کوي کولی شي څه مسله ورته نشته بیا څه خبرې په اختر کې مستحبات دي چې اختر کې کوم څیزونه پکار دي او د اختر د لمانځه طریقه دا به انشاءالله سبا